ولګول شروع شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 102 یعنی یوصل دوام. دا آیت دغه تفسیرونو په وجه باندې معما جوړ شوی. امن چې کومه جرات کوو چې زمونږ قرآن او سنت کې د اغیارو د طرف نه ډېر مداخلتونه شوي دي. د هغې یوه وجه دا هم ده او دا د هغې دلیل او ثبوت دی چې د قرآن کریم په شان ته مضبوط او اهم کتاب هغه مشتبه ګرځولی شوی دی چې د هغې په یو یو آیت کې بېشماره اختلافات دي چې اوس دا معنی ده او که دا معنی ده، دا مقصد ده او که دا مقصد ده. زمونږ دا ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن ښه کلک ورتلو او ښه کلک پرې پوهېده او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په قرآن کې نه شک و او نه یې شبهه وه او نه داسې یو ځای و چې په هغې کې به هغه لس قسمه خبرې کړي وي. وروستو امت کې مفسرینو یا بعضې خلکو هر یو شي کې اقوال کړي دي او هغې نه دین جوړ شوی دی او هغه بیا کتابونو او تفسیرونو ته ختلي وي. هغې نه نن داسې یوه قصه جوړه شوې ده چې په هېڅ یو آیت باندې ته یوه خبره حرف آخر نشي راولی. یو آیت دی چې زما دلیل دی دا خبره ترې مراد ده، بل به یې راخلي وایي چې نه نه دا زما دلیل دی دا خبره ترې مراد ده. نو په هغې کې یو آیت دا هم دی، هر آیت کې دغسې خبرې خلکو جوړې کړي. زمونږ ایمان دی چې رسول الله به کلک یو شان قرآن ویلی او ښودلی به یې صحابهو ته. وروستو د ګڼو خولو د وجو نه ډېر څه پکې جوړ شول
او نن ملا سره رقم نشي کوي. کم سره چې هر خبره ته صحیح وایي، هر ګډې وډې ته سیده وایي، هر کږې خبرې ته سیده وایي، وایي دا ډېر ښه سړی دی. جي دا د اسلافو قدر هم پکې دی، احترام هم پکې دی. او که تا وایي چې نه خلکو غلط کار کړی دی، کږې ته کږه وایم، غلطې ته غلطه وایم، بیا وایي چې د اسلافو احترام پکې نشته. یعنې څه معنا؟ د قرآن احترام دې نه وي خیر دی، د الله د کتاب هم دې احترام نه وي، د آیتونو دې احترام نه وي، خو چې د اسلافو احترام خراب نه شي، چې دا ونه ویلو شي چې ما نه مخکې کوم سړی تېر دی هغه غلطه ویلې ده. نه نه نه، بس موږ نه وروسته چې څوک راځي هغه به غلطه وایي، موږ نه مخکې چې څوک تېر دي هغوی هغه غلطه سوال نه پیدا کېږي چې ویلي هغوی په قرآن کې څه ویلي دي ټکي ویلي دي، که حدیث کې څه ویلي دي ټکي ویلي دي، که فقه کې څه ویلي دي ټکي ویلي دي. نو بس چې ټکي ویلي دي بیا په ټکه راواخله دغه جګړې دي که یو به وایي چې دا نشته، بل به وایي چې دا شته، بل به وایي چې زه ټیک وایم، بل به وایي چې دا بل ټیک وایي. بہرحال دا فریاد موږ په هر بیان کې کوو، په هر درس کې کوو. امید دی چې د چا زړه ته به کوز شي، که د چا زړه ته نه کوزېږي دا ورته به الله د هدایت ذریعه او اراده نه وي کړي. آیت هم دغسې دی چې د دې معنې هم قسمه قسم دي. اوس کومه معنی وکړو، څنګه وکړو، مخته ګوره نن کېدای شي ختم شي، کېدای سبا په دې کې بحث ختم شي. واتبعوا او یهودو خپل کتاب تورات پرېښود، آسماني کتاب، او قرآن هم پرېښود. واتبعوا او تابع شول دوی ما د هغه منګړکو خبرو، د هغو جادوګانو، د هغو کوډو او د هغو منترو پسې شول. تتلو الشیاطینو چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمان. الله فرمایي چې دوی قرآن پرېښود، جادو او کوډو منترو پسې روان شول. کومې کوډې منترې او جادوګان به چې بېدینه خلقو، شیطان نسل خلقو د سلیمان علیه السلام زمانه کې کول. جادو کوډ منترې دا د سلیمان علیه السلام د زمانې نه مخکې دي. دا قرآن نه معلومیږي چې د موسی علیه السلام زمانه کې وي. موسی علیه السلام د سلیمان علیه السلام نه ډېر مخکې تېر دی، د شعیب علیه السلام زمانه کې وي. نو الله فرمایي چې دا خلق دې پسې روان شول. وما کفر سلیمان، الله فرمایي چې دا خو کفر دی، کوډه منتر سحر دا خو کفر دی. وما کفر سلیمان او نو کړی کفر سلیمان علیه السلام، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کوو. دا کار خو سلیمان علیه السلام نه کوو. یهودو به وایي چې دا د سلیمان علیه السلام علم دی. اوس هم زموږ مسلمانانو د تعویذونو کتابونه نقش سلیماني په نوم لیکلي او ملا دې ته لګیا دی چې خلکو له په درس کې او په دعوت کې دا خبره کوي چې او جي سحر جادو یاره جي دا کوډ منتر دا خو ډېر سخت اثر لري چې خلک خرابولی شي. نو چې اثر ته ورته وایي چې اثر لري، وایي چې دا کار کولی شي، نو بیا به ښځې تعویذګرو له نه ځي چې ته ورته وایي چې یو دا کار دا خو ډېر اثر لري. نو چې ته ورته وایي چې اثر لري، نو دا خو ته دا ښځې به هم تعویذګرو له بوځې. مقصد دې دا دی چې زما مور او نیا او خور هم لاړه شي، ځکه چې تا نه یې واوري چې دا خو ډېر اثري شی دی. نو قرآن د علاج په طور لوستل غواړي، د خلکو علاج پې کول غواړي، دا نه چې د خلکو بیماري پې زیاته کړي. الله فرمایي وما کفر سلیمانو، انو کړی کفر سلیمان نه کو کفر سلیمان علیه السلام، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کو. يعلمون الناس السحر، شیطانانو به ښودلو خلکو جادو کوډې. وما انزل على الملكين، دلته دوه معنی دي، بعض خلک دا معنی کوي وما دا یهود ورته حبسي پشي
انزل علی الملکین چې نازل کړی شوی په ملائکو باندې د ملائکو په ذریعه ببابل هاروت و ماروت و بابل خار کی چې هغه هاروت و ماروت وو یوه معنا خلق دا کوي یعنې د دې دا معنا شوه چې جادو بره نه راغلی دی دا خو پاک علم ملائکو باندې الله رالیږلی نو چې په ملائکو یې رالیږلی دی بیا خو چې دا څوک کوي او دا ښځې وله ورځي او سهار او بېګا صمیمي لګېدلي وي او بیا یې خلک څو ورځې پس بیا صحافیانو نیولي وي چې فلانی سره یې بدکاري کړې ده فلاني سره یې دا کار کړی دی دا خو بیا پاک علم دی بیا خو دې کوي بله معنا دا ده وما انزل علی الملکین او نو نازل کړی شوی د ملائکو په ذریعه جادو بالکل د ملائکو په ذریعه نه دی نازل شوی ناپاک علم دی ناپاک خلق یې کوي ناپاک کار دی د بابل هاروت و ماروت و بابل خار کې چې هاروت و ماروت وما يعلمان من احد او خودنا نکولا دی دوارو هیڅ یو تن ته حتی تر دې پورې یقولا چې ورته وبه ویل مخکې بیا به معنی یا بطور نصیحت اوله معنا حتی یقولا چې وبه ویل دې دوارو خلقو لا بطور د نصیحت انما نحن فتنة چې یقینا من ستاسو دپاره امتحان یو فلا تکفر نو پس ته جادو مه کوه او مه زده کوه بله معنا دې دواړو به خلقو ته وایي بطور ترتیب انما نحن فتنة چې یقینا موږ ازمایلي شوي یو موږ د کمال والا خلق یو ما چې چا له کار کړی هغه سړی بیا کار خامخا شوی دی موږ باندې خلکو ازمایښتونه کړي موږ چې چا له لکیر ولیکو تعویض ولیکو بس بیا به اسمان ته رسي نو ترغیب پرې ورکوو انما نحن فتنة ای مفتونون موږ ازمایلي شوي یو فلا تکفر پس ته انکار مه کوه زموږ د کمال نه زموږ دا جادو دا سحر دا کفر ومنه دا ډېر ښه کار دی ته مه راځه کله کله دی کور کې چې نور څوک وي هغه مه رالېږه موږ ډېر د کار خلک یو فیتعلمون منهما پس زده کوو به هغوی د دې دواړو نه دا هاروت و ماروت نه چې نومونه د شیطانانو شیاله یا هاروت و ماروت نه چې نومونه د ملکانانو شیاله بهرحال دې کې مخکې تفصیل بیانوم بیا به انشاءالله پرې پوه شو ما هغه خبرې دی چې زده کولې ورته ویلې چې جي ما له داسې شی وښایه یفرقون به بین المرء و زوجه چې جدایي راولي په هغې سره په منځ د خاوند او د ښځې د هغه کې داسې شی راته وښایه چې پلني باندې وکړمه او دا ښځه ترې نه جدا کړمه او بس ځان لرې وکړمه الله فرمایي وما هم بضارین او نه دوی نقصان ورکوونکي به په هغې سره من احد هېڅ چاته تعویضونه او کوډ او منتر یې هېڅ کار نشي کړی الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې الله چې خوښه شي هغه څه کېږي بیا بیا تعویض له څه ضرورت دی بیا کوډ او منتر او سحرونو له څه ضرورت دی ویتعلمون او زده کول به ما هغه څه یضرهم چې نقصان به یې ورکولو دوی ته ځکه چې تعویض کوډه سحر جادو زده کړي نو کفر ته ووتې نو تا له خو نقصان درکړي ولا ينفعهم او نفع به نه ورکوله ولقد علموا بتحقیق دې پوهېدل په دې خبره ښه پوهېږو لمن اشتراه چا چې واغسته جادو کوډ او دا منترې ما له فی الآخرة نشته د هغه لپاره په آخرت کې من خلاق هېڅ حصه څوک چې په دې دنیا کې دا آخرت کې حصه نشته چې کومې ماضي کړي وي هغه دي ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا بد دي هغه څه شروا به انفسهم چې خرڅ کړي په هغې سره دوی ځانونه خپل لو کانو یعلمون که دوی پوهېدلی نو بیا به دوی دا کار نه کولی دا شوه لفظي ترجمه خو هم دا مې دله پوره داسې ترتیب سره ونه کړه خو چې د دې پوره تفصیل درته بیان کم بیا به انشاءالله په ترجمې پوه شئ اوس دا آیت کې زجر دی د دوی د یهودو یو بل خباثت بیانوي
چې دوی کتاب وغورځولو او دوی دې ګنده سیزونو پسې روان شول، دا سحر او دا کوډه او دا منتره. او دې آیت کریمه کې جواب دے د یوې شبهه چې هغه شبهه به یهودو پر رسول الله باندې کوله. پیغمبر علیه السلام ته به وی چې موږ ته ځکه نشو منلی چې ته سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وای. الان کې سلیمان خو جادوګر تیر شوی دی، هغه خو ټول حکومت په جادو باندې تیرولو. دا به یهودو ورته وي چې سبا بیا دینه خبرې کټ کی خلک وایي چې مفتی صاحب وي مینس کې تنه یو شی کټ کنو خبره به دا جوړ شي چې زه به بیا وایم چې سلیمان علیه السلام جادوګر. نو حالان کې دا قول د یهودو دی. یهودو به وی چې ته سلیمان علیه السلام منې موږ ته ځکه نه منو. ولې؟ یاره جی سلیمان ته پیغمبر وای. حالان کې سلیمان خو پیغمبر نه و، خو جادوګر و. هغه خو کوډې منترې کولې، دا ټوله بادشاهي په همدې باندې چلوله. نو چې ته جادوګر ته پیغمبر وایې، لہذا ته هم جادوګر یې، د سره پیغمبر یې نه. رسول الله ته به یوه خبره دا کوله، او بله خبره به دا کوله چې ته وایې چې سحر کفر دی، کوډې منترې ناروا دي. نو دا خو د سلیمان علیه السلام علم دی. نو ته خو سلیمان ته پیغمبر وایې، نو چې سلیمان ته پیغمبر وایې علم ته یې ولې ناپاک علم وایې؟ بیا خو ومنه چې کوډې ښه شی دی، سحر ښه شی دی، منترې ښه شی دی، جادو ښه شی دی، بیا دې له ولې بد وایې؟ د نن سبا چې یاران ورته وایي او دا قطار کې ښځې ورته ولاړې او ښځې څوک وي؟ زموږ ستاسو د مسلمانانو خویندې مې، یا به ستا خور موري یا به زما خور موري، بل څوک وله نه راځي. انډیا نه هندوان وله نه راځي. نو چې کم یې ونیولی شي بیا څه وایي؟ جلی پیر پکړه گیا. سړی ټول دغسې دي، خو چې څوک دی ونیول هغه ته جلی وایي، چې کم دی لا نیولی نه دی، نه هغه نه وایي چې د اسمان نه راکوز دی. نو دا دوه خبرې وي، یو دا چې سلیمان ته پیغمبر وایي هغه خو جادوګر دی، او دویمه خبره ده چې که هغه پیغمبر وي نو ته بیا سحر ته ولې وایي چې دا ښه شی نه دی. او بله خبره ده چې سلیمان علیه السلام ته دا جادو نسبت دوی ولې کو؟ دا داسې کو چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا ټپوسان ډېر زیات، دا د جادو د کوډو د منترو हर जगह के बनास्तु दमद मस्त कलंदर और सब कुछ जेब के अंदर उदा खजे बवला रातले चा सुलेमान अलैहि सलाम तवे च प बादशाह के दिन आकार आकार शुरू शवे च चल दे वली पैगंबर सर खो इल्म गैब नहीं कर आखो अल्लाह ता पता ही च कम जे की चकीगी पैगंबर ता खो पता नहीं नो सुलेमान अलैहि सलाम ता दा पता न व च जमा प हुकूमत की चकीगी चा वर्ता हुए च साहबा तावीज़गर पैदा शुवी दी, कोटगर पैदा शुवी दी, जादूगर पैदा शुवी दी, उता जादू दे ली यादी कवी बला शे खजे तबाकड़े अलकान तबाकड़ल खल्क तबाकड़ल दखल को अकीदा बर्बाद अकड़ा ईमान बर्बाद कर न तो खबर नहीं छिदा से हरूना ज़्यादा शुवी दी कम कम जे की दी रिपोर्ट वाला पेश वेश प्लान कीजे के प्लाने शैतान साहब दे तासो तमूली साहब वाए खल्क वर्ता बाबा वईमन कुरान वर्ता शैतान विली दी वलाकिन शयातीन कफर कुरान वर्ता सूचा शैतान विली दी वो बेगोर पद आयत वो कुरान ना खुदा मुलियान तासु ज़कल रिसाती च कुरान दर तसही माना बांधे हुए लेशी बिया मुला पता मज़े चरता कवलेश बिया मुला द शैतान आदत चरता कवलेश बिया मुला ता गुलावले चरता शी ची दरता वही ची यार जिया तासु कोर वाला बे खैर दत्ता लगा रहा ओली को ज़बे दमरा दम कमा دا خواله درته ویلې شي چې کله تا دانی ویلې او چې دا دی ویلې وي او تا ته وایي چې کور ولا دی راولې غن خو ملا خلخ یې ماتای کا نو مولا پتا ځان خله ماتای نو وتا راپورټ پیش چې یو شیطان فلانی ځای کې یو شیطان فلانی ځای کې او یو شیطان فلانی ځای کې نو سليمان علیه السلام ورپسې خلق ولېګل او دا خلق قید کړل او دی باندې چاپې واچولې د دوی کتابونه ټول ونیول ضبط کړل چې وی لیدل چې دا کتابونه باندې نقش سليماني او پلانې او دغه واغه سليمان عليه السلام دا ټول کتابونه چې کله ضبط کړل
وی چې دا ګندګۍ باندې اوس څه شی وکړو نو بس چا به مشوره ورکړي یا به خپل ذهن چې یاره جي که دا ته کم ځای کې خښ کې نو دا خلق یې بیا راوباسي دا په خپلې نګرانۍ کې داسې ځای کې کېږدوه چې د چا ګوتې ور ونه رسي نو سلیمان علیه السلام د خپل تخت لاندې خښ کړه چې د شیطان بچی رانشي یو یې نیسي بیا دا کار شروع نه کړي نو چې کله د خپل تخت لاندې خښ کړل سلیمان علیه السلام خو پیغمبر و خدای خو وونه چې همیشه ژوندی پاتې شوی وی او نن سبا دا مولیان هم نه و چې ویلي وی چې پیغمبران نه مري دا ژوندي دي ځان ته حیاتیان وی پلانې ژوندی دی اولیا ژوندي دي پلانې هلکه هغه ژوند چې هغه برزخي ژوند و هغه یې راواغسته بله بلا یې جوړه نو سلیمان علیه السلام وفات شو شیطانانو دا کار وکړ شیطان د خلقو د گمراه کولو د پاره هر روپ اختیاري نو شیطانان د انسانانو په شکل کې خپلو شیطانانو تراغلل لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د تمام د حجاز خلقو جرګه وه چې په دې سړي څه شی نو شیطان د یو بوډا د نجد مشرانو په شکل کې راغلی و چې زه نجد نه راغلی یم او دا غرونو خلق ټول زما همسایه دي نو بیا یې والا داسې مشوره ورکړې وه د رسول الله د مرګ چې هغه مشوره تاسو اورېدلې ده خیر بله خبره پکې نه کوو او بیا راشي نو د خپلو شیطانانو مولیانو صاحبانو ته ووایي چې پټکي خو هم شکر دی ښه غټ والي دي او خلکو هم در باندې اعتماد دی چې دا بزرګان دي صرف د علم کمی دی ځکه چې شیخ خو د نه ټول سلیمان علیه السلام وړی دی هغه ورته چې څه شو کتابونه ورته ووایي چې ما لیدلي دي راځئ اوس خو سلیمان علیه السلام نشته نو لاړل د سلیمان علیه السلام د تخت لاندې کوم ځای کې چې دا کتابونه ښخ وو دا ځای یې ورته وښودلو چې دا ځای راوکنئ هغه بشبها خزانه به پکې راوځي چې بیا تر قیامته پورې څومره ښځې چې تاسو خوښې وي بدله راځي غم مه کوه او د هر ډله سړي منلو ته به هم خلک تیار وي دې هم غم مه کوه ډېره دنیا شته چې هغه اوس هم وایي چې تعویضونه خو شته دي نو چې تعویضونه شته دي ته به نه وې خبر لور و خور و زوی به دې بې عزته شوی تا له به چا ویلي نه وي خو انشاءالله چې به چې ته یې منې نو به هر حال چې کله هغه کتابونه راویستل او په هغې کې شیطان اضافه هم وکړه بعضې ټکي پکې زیاتي کړل چې یاره دا هغه علم دی چې سلیمان علیه السلام د خپلې ګټې دپاره خو که تاسو خیال کړی نن د جاپان یو شی خرڅیږي چینه کې همغه شی جوړ کړي لیبل پې د جاپان ولګوي دا خو دنیا کې مشهوره خبره ده چې د 2 روپو دپاره خلک هر څه کوي نو هغوی په هغې کتابونو باندې ولیکل چې دا هغه د علومو خزانه ده چې سلیمان علیه السلام ته الله ورکړې ده او سلیمان علیه السلام چې کوم ده راوړې ده او د خپل ځان سره محفوظه ایښې ده مکتبه مبارکه کې چا له پته ده چې د خاورو نه یې راوایستل چا ته پته ده چې دا یې قید کړي وو مخکې ترې نه رایستي دي زمانه چې تېره شي خبرې خو هېرې شي نو خلکو ته ووایي چې وګوره سلیمان علیه السلام خو لوی ساحر و مونږ وایي چې دا څنګه پیریان هم تابع دي ځناور هم تابع دي مرغانو په خبرو هم پوهېږي چرګو باندې هم پوهېږي مونږ وایي چې دا څنګه دومره کمال ده مړه اوس پته ولګېده چې دا خو جادوګر و زما درس انقلاب ولې راولي زه د دنیا په لهجه کې درته وایم ښه په مفهوم مو پوهومه لکه څنګه چې دنیا کې کېږي په هغه طرز یې درته وایم زما مقصد دا نه دی چې د قرآن درس ختم شي او بس زما نوم وشي زما مقصد دا دی چې کم آیت الله کم مقصد ته رالیږلی دی دا مقصد ترې ادا شي نو بس دا اضافې پکې وکړي چې سلیمان علیه السلام خو جادوګر و لکه نن سبا چې خلکو کتابونو کې لیکلي دي چې صحابه کرام هم تعویضونه کول څه شی کول چې ورته ووایي چې کتابونو کې خو هر څه لیکلي دي خو راشه ته یو قرآن او یو طلاق داسې وکړه چې کولې نه نو موږ ته څه پته ده خو کتابونو لیکلي دي بس ړوند شي په سترګو باندې چې قرآن سره یې نه تلي صحابه وګوره او تعویضونه وګوره صحابه وګوره او کوډې او منترې وګوره صحابه وګوره او دا ستاسو کاروبار وګوره چې پلانې راغلی ده اره جي تاسو سره زنانه راغلي دي ملاقات ته ښځه څنګه سړي ته ملاقات ته راځي د دې پښې ماتې شي چې دی بغیر اجازته د کوره وځي او بس الله دې رحم وکړي ازادي ده
د آزادۍ د وجې نه تباهي ده. نو ورته ویې چې دا هغه سحر او هغه جادو دی چې سلیمان علیه السلام کولو، دا پیریان خو ځکه ورته مسخر و جي. نو دې علم باندې چرچه شروع شوه او خلقو قرآن تورات پرېښود او دې ګند پسې ولګېدل او دې علم ته یې مخه شوه. نو دوی په سلیمان علیه السلام باندې دا تهمت داسې تړلی و، الله یې اوس دغسې جواب کوي. الله ورته فرمایي په دې آیت کې چې تاسو افترا کړې ده، دا سحر تاسو په سلیمان علیه السلام ورتړلی دی. وما کفر سلیمان، سلیمان علیه السلام داسې کافر نه و، سلیمان علیه السلام دا کفرونه نه دي کړي، سلیمان علیه السلام دا کفر نه منلو، دا تاسو په هغه باندې تړلی دی. ولکن الشیاطین کفروا، دا کتابونه، دا سحر، دا جادو، دا کوډې او منترې، دا خو د شیطان کار دی، د کافرانو کار دی. نو سلیمان علیه السلام به دا کار څنګه کوي؟ نو دا تاسو په هغه باندې افترا کړې ده. انبیا خو د تمامو ګناهونو نه پاک دي، بیا د کفر نه خو سل زله پاک دي. سلیمان علیه السلام به داسې کفر څنګه کوي؟ نو الله اوس د هغې شبهې جواب کوي. الله فرمایي واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پریښود تورات، پریښود قرآن، واتبعوا او تابع شول دوی ما د هغه څیز تتلو الشیاطین چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. د سلیمان علیه السلام وخت کې چې شیطانانو کم جادو لوستلو، کمې منترې او کوډې به لوستلې او خلقو باندې به ناشنا ناشنا کرتبونه کول، دغه شي پسې ورپسې شول. نو واتبعو ضمیر راجع دی فاعل د نبذو ته، مخکې آیت کې تیر شول. الله فرمایي قرآن کریم کې پروردگار عالم فرمایي او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، بل آیت کې الله فرمایي مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم. الله با کتاب را ولګلو، دوی با کتاب شاته وغورځولو. نو چې دا چا با کتاب شاته وغورځولو، واتبعو دا خلق تابع شول ما د هغه کوډو منترو د جادوګانو، تتلو الشیاطین چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان، د سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ کې. یعنی تابعداري کوله، درس و تدریس به کولو، عمل به کولو د سحر او منترو باندې. تبری وی امام تبری وی چې فضیلت ورکولو سحر او جادو کوډو منترو ته، ځکه چې تابعداري او اتباع چې د کم سیز کوي نو هغه به غوره کوي کنه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین نه مراد څوک دي؟ بعضی مفسرین وی چې دینا شیطانان مراد دي. خو شیطان دنیا تراکوزی کی چاله تعلیم ورکي، چاته سبق خای نه خای. نو دیو جنا مفسرین وی چې صحیح معنی دا ده چې دینا مراد انسی شیطانان دي. انسی شیطانان چاته وی؟ ساحر، جادوگر او کوډگر مولا صاحب تا چې ټول ورځ لګیاوي او دا شیان لیکي، دا څخ داسې وکا او دا تعویز داسې وکا، دا در لاندې کا او دا در باندې کا او دا د بلخ لاندې کا او دا په پلنکی شي کې ومنډه او دا قبرستان ته لاړه شه او دا پلانې وکا. دې ته الله شیطان ویلی او تکړه شی ورته همدغه کوي، ځکه چې دا د یهودو چې زموږ ستاسو نیکونه وو دا د هغوی عمل دی. تاسو د زه بار بار وایم چې موږ بني اسرائیل او د یهودو اولاد یو، دا پښتانه خلک به وایي چې یاره دا مفتی صاحب تاسو تاریخ پړاو کې حقیقت وګوره چې موږ بني اسرائیل یو کنو یو. باقاعده د یعقوب علیه السلام 2 زامن د خپل علاقې او د خپل
لو خلکو د جنگونو نه تنګ شوي وو افغانستان ته راغلي بیا چې کله په د نورو زامنو او د نور اولاد دا ډېر شول مصر کې کم پاتې کېدل هغوی باندې تکلیف راغی او بخت نصر یو بادشاه پیدا شو هغوی ورسره ظلم کولو او ښځو ته یې د دوی بې عزتۍ رسولې نو هغوی مقابله نه شوه کولی هغ ځای نه ورته ویې چې زمونږ څه تربوران افغانستان له تلي دي هغه وخت کې افغانستان نوم افغان نه و هلته تلي دي خراسان یا څه شی یا څه شی موږ به هغوی له ورشو چې هغه ځان سره ملګري نو چې کله راغلل هغوی ته یې وویل چې یاره جي په موږ خو داسې تکلیف راغلی دی نو هغوی ته چې خبره پته ولګېده چې زمونږ تربورانو او خویندو لوڼو ته بخت نظر بد ګوري نو هغوی هغه ځای کې آه فغان وکړو چې اوهو موږ به ژوندي وو داسې به کېږي هغه آه فغان نه افغان جوړ شو آه فغان فریاد جړا یې وکړه چې موږ به ژوندي وو داسې به کېږي بیا دې ځای نه ورسره ملا وتړله او لاړل هلته بخت نصر ته یې شکست ورکړ او هغوی داسې کړل چې تهې تیغې کړل او هغه خپل ورونه او عزیزان یې خلاص کړل بیا داسې تاریخ دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې بقاعده صحابه کرام دوی ته د دعوت دپاره ورولېږلی شول پښتانو ورته وویل چې موږ ستاسو مشر سره ملاقات کوو نو بیا یې دغه ځای نه چونکې د صحابه اوس پښتنو ډېر قدر وکړ دې ځای نه یې ورسره لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ملاقات وکړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د دې خلکو قدر نه عزت نه مقام نه نرتوب نه خبر شو او لاړو هلته رسول الله سره چې خبرې وکړې هغه هم ډېرې په ادب او ډېرې په حیا او ډېرې په عزت او ډېرې په غیرت یې وکړې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې دوی له ډېر یو ښې خبرې وکړې څو اوږد تاریخ ته دا به بیا چېرته بیانوو دې خبرې نه اوس خطا کېږو یو غم خو نه دی خو به هر حال موږ دې کې شک نشته چې پښتانه د یعقوب علیه السلام په اولاد کې یعنی بني اسرائیلو په تربرانۍ کې دي دې کې شک نشته عادتونه ځکه په موږ کې ټوله غدي نو الشیاطین نه مراد انسی شیطانان دي ځکه چې لوستل تعلیم ورکول درس و تدریس دا صفات د انسانانو دي ابن کثیر رحمه الله او قاسمی رحمه الله امدا خبره غوره کړې ده چې دین مراد انسی شیطانان دي ما تطلو الشیاطین دا تطلو لفظ کې هم بحث ده دا یاد تلاوت نه وتلې ما تطلو الشیاطین نو چې تلاوت نه وتلې معنی دا ده چې لوستلو به شیطانانو یعنی دا سیزونه به لوستل یا د تلون نه وتلې ده تلون چې تابعداري کولا د شیطانانو هغه شي دا خلق ورپسې شول هغه شي پسې چې کومو تابعداري کوله د شیطانانو تابعداري کوله د شیطانانو نه هغې پسې ورپسې شو یا په معنا د تکذبو باندې معنا دا او تکذبو په معنا باندې ځکه هم صحیح راځي چې سلکې اعلی راغلی دی یعنی دروغ ویل د شیطانانو دغسې امام راغب مفردات کې هم لیکلی دي صفحه 75 کې چې دا په معنا د تکذبو باندې نو ما تتلونا مراد سحر دی ځکه چې رستو جملې د دې تایید کوي نو بهرحال تتلو یا د تلاوت نه وتلی دی یا د تلون نه وتلی دی یا په معنا د تکذبو باندې دی نو معنا دا چې دوی تابعداري کوله د هغه دروغو چې هغه به جوړول شیطان یا دوی به تابعداري کوله د هغو څیزونو چې شیطان به لوستل جادو سحر و منتر الله فرمای علی ملک سلیمان علا په خپله معنا او تتلو په معنا د تکذبو او مضاف پټ دی علی عهد ملک سلیمان معنا دا چې دوی تابعداري شروع کړه د هغه سحر چې دوی کم دروغ جوړ کړي وو په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام باندې چې هغه خو په سحر چلیدا
یعنی هغه وخت کې چې دوی کم دروغ جوړ کړي وو د دوی نیکونو چې سلیمان علیه السلام جادوګر وو او په سحر باندې بادشاہي چلیدا نو دوی هم هغه ګنده سحر پسې روان شول. کتاب الله مسلمانو پرې خیره او ان شاء الله چې زمون خبرې څوک نه مني او نه اوري ټیک ته په امت کې موږ ډېر کمزوري خلک یو. دا امت به هم دغه سي ته تربیتري دغه سي به هزارها پارټي وي او پارټي به بلې ته کافر وای. دا بچره په یو ځای کې نه او دغه به وایي چې اختلاف امتی رحمتون. هغه د اختلاف او د انتشار خبره هغه پیغمبر ته او الله ته منسوبي کوي او کتابونو کې به لیکي او یو بل به وجدي. یا علا په معنا د مقابله ده او ملک نه مراد شرع او نبوت د سليمان عليه السلام. څه معنا؟ یعنی دوی تابعداري شروع کړه د هغه سحر چې د سليمان عليه السلام د شرع او د نبوت مقابله په کولا. پیغمبر سليمان عليه السلام سره نبوت او د الله کتاب، دوی د الله د کتاب او د نبوت مقابله کولا په سحر او جادو باندې. داغه په مقابله کې دا شی ایجاد کړو. نو يهود راغلل هغه شی پسې ولګېدل چې کوم د سليمان عليه السلام خلاف لګیاو. نن مسلمانم ټول وغني ولې وما كفر سليمان دې ځکه الله صفای د سليمان عليه السلام. الله فرمایي چې دا خو کفر دی، دا سحر، دا جادو، دا کوډه او دا منتره دا خو کفر دی. تاسو سليمان عليه السلام ته د کفر نسبت کوي. وما كفر سليمان الله فرمایي او کفر او نو کړه کفر سليمان عليه السلام. دا صفایده د سليمان عليه السلام د ټولو کفریات او د سحرونو د جادو د منترونو او تصریح ده په دې خبره باندې چې سحر، جادو، کوډه او منتري چې دا کفر ده. څوک چې کوي هغه تکسور کافر ده، چې څوک مني هغه هم تکسور کافر ده. ولکن چې الله ورته کفر ویلې ده ولکن الشیاطین کفروا. نو دا کفر بیا چا کړی دی چې سليمان عليه السلام نه توي چې نه دی کړی. الله فرمایي ولکن الشیاطین کفروا. دا کفر خو شیطانانو کولو، دا خو د شیطان کار دی. سحر خو کفر دی او پیغمبران دا کارونه نه کوي. البته دا کفر کارونه شیاطین کوي. سحر، کوډه، منتره او دله ترتیب ورکول او په دې باندې کتابونه لیکل دا خو د شیطان کار دی. الله فرمایي شیطان څه شي کوي؟ يعلمون الناس السحر. خودنه کوي خلق ته د جادو، د کوډو، د منترو تعلیم ور کوي. شیطان بچ شي کولو يعلمون الناس السحر، خودله خلق لا سحر. دیکھے مقصد د بیان د کفر دی چې دا کفر څه شی دی، کم کفر یې کړی دی. الله فرمایي يعلمون الناس السحر، خودله خلق لا جادو، کوډ او منتر. لہذا دا کفر دی، ځکه ورته کفر وایي. تعلیم د سحر او خورول د هغه خلق لا خورول. وای واخذ بیا بل ته وی رجی پلانې سړی ډېر کولې دم اچي، ډېر خولي تعویذونه کوي، مالې دا وکړل نو بل خزم ورپسې ورشي، د بلې تباہی موشي. يعلمون ضمیر راجع د شیاطین ته چې تعلیم د جادو څوک کوي؟ دا شیاطین کوي. او دا جمله يعلمون الناس السحر جمله حالیه ده. یا دا دویم خبر ده د لکن نه د پاره، لکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. دویم خبر ده د لکن نه د پاره. یا دا جمله مستانفه ده، ځان له جمله ده چې کار د شیطانانو دا دی چې هغه د سحر تعلیم خلق لور کوي. دا سحر دی څه شی؟ په سحر باندې هم لوی اختلاف دی په دې امت کې. او زمونږ خلق چې کله مولیانو سره د اختلاف راشي په یوې مسله باندې، ته به ورته وایي چې دې کتابونو کې خلکو منګړتې خبرې لیکلي دي، د قرآن خلاف خلکو مقابله کړې ده. دا کتابونه اکثریت د قرآن او د سنت په مقابله لیکلي شوي دي. په دې دی چې ورسره اختلاف و مناظره راشي
نو هم به دې دله د دې کتابونو حواله درکوي. هلکه زه خو زړه دغه چاودوم، ته کله وایې چې دې کتاب دا لیکلي دي او کله وایې چې دې کتاب دا لیکلي. دې کتابونو خو کار خراب کړی. ماله دا وښایه چې د الله کتاب څه لیکلي، ماله دا وښایه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو احادیثو کې چې هغه د قرآن مطابق دي، متنن او سندن اعلا دي، هغې کې څه ویلي دي. ماله دا وښایه فلانی کتاب څه لیکلي دی او فلانی، دا خو مالم معلوم دي. نو د سحر تعریف هم خلکو ناشنا کړی. خو قرآن څه وایي؟ قرآن کریم د دې متعلق او ټولو نه اول فتوا د قرآن دا ده چې دا سحر کفر دی. او په لغت کې دا سحر کل ما لطف ماخذه، هر هغه شي ته وایي چې د هغې د راغستلو ځای ډېر باریکي. څه معنا؟ یعنی کم جادوګر چې جادو کوي دا په حقیقت کې نور څه کمال د سره نه دی، پټ یو کرتب کوي چې هغه شی د خلقو نه پټي دی، چې هغه کم شی ښایي تخیل خلقو له ورکوي، د هغې هغه بنیاد ډېر خوبیایي. نو چې هغه ته وګورې تاله خو بیا خو ته نه منې، که خیال دې کړی درته وایي چې زما لاس وګوره هېڅ شی پکې نشته، بیا داسې کي درته وایي چې دغه پیسې پکې. نو دا پیسې چرته وي چې دا د تاله وښودې یا دا شی د تاله څنګه وښوده، د دې ښودلو هغه راز چې دی هغه پټ وي د جادوګر سره، ځکه بل سړي باندې دا اثر کوي چې کمال یې. نو سحره د لغت علماو د دې معنی کړې ده، سحره ای خدعه، چې څوک چا باندې سحر وکړي نو معنی دا ده چې هغه سره یې دوکه وکړه، یره جی پلانی سره دوکه وشه. سوره شعراء کې الله وایي آیت نمبر 153 کې انما انت من المسحرین، مفسرین وایي ای من المخدوعین، هغه څوک چې چا سره دوکه وشي هغه ته مسحر وایي. مطلب دا دی چې سحر څه شی دی؟ دا نور څه حقیقت نه لري، دا دوکه ده. جلدی دی خلق نه کوي چې یاره مفتی صاحب کافر دی، خیر دی زما کفر کې لږه گزاره وکړي، دا ټوله خبره واورئ بیا پس د هغې نه خبره وکړي. مسحرین ای المخدوعین. نو تسخیر او مسخر کېدل چې دي سحر چې دی دا دوکه ده. امام قرطبی دغه وایي او دام وایي چې سحرت الصبیه اذا خدعته، کله یو سړی وایي د عربو لغت دی سحرت الصبیه، دا جمله خلک کله وایي ای اذا خدعته، کله چې ته دوکه وکړې ماشوم سره چې دوکه وکړې نو ورته وایي سحرته ما یا سحرت الصبیه، ما ماشوم وغولو دوکه مې ورسره وکړه. نو معنی دا چې د سحر معنی دا دوکه، دا نور څه حقیقت نه لري، صرف لاس صفایي وي پټه، او پاغي کې چې کوم اثر دی هغه صرف تخیل دی. د جادو نه هم څوک انکار نه کوي وجود شته، که د جادو وجود نه سړی منکر شي نو کافر بشي، وجود شته، دا هر شي وجود شته. نو د جادو هم وجود شته او اثر هم شته دی، خو اثر کې دا خبره موږ چرې نه منو لکه د کم خلک کوي، یره جی داسې دنیا یې ټیپر کړه خره نه سړی جوړوي او د سړي نه خر جوړوي، چې داسې کولی شوی نو بیا خو څه ضرورت دی هندوستان دپاره د ایټم بم جوړول؟ بیا خو بم جادوګر ساتلی وی د هغوی په ټول پلټنې او په ټول پوج باندې بم جادو کړی وی، او ټولو نه بم چرګې جوړې کړې وی او بیا بم تې اغستی، یا بم غواګانې تې جوړې کړې وی بیا بم تې اغستی، او دلته به قصابي پې کېده که نه؟ څه ضرورت دی بیا د ایټم بم جوړول؟ ولې په دې ټول ملک یو جادوګر موږ نشو پیدا کوی؟ یا په دې هندوستان کې اډو جادوګر شته دی نه چې زموږ په پوج باندې جادو کی، ټول لیوني کی، یا یې مرغان او چرګان ته جوړ کی؟ دا خو خوشي خبرې دي چې خلکو جوړې کړي دي. څه چل دی پلانی کتاب لیکلی او پلانی کتاب لیکلی دي، خدای راستی چې پلار دې ویلی وي چې د الله کتاب نه لیکلی چې په ما یې ونه منې، محمد رسول الله نه ویلی چې په ما یې ونه منې، داسې چې کېدی بیا به څه خوري وه. نو همدارنګې ابن عاشور وایي، عادل ابن عاشور ما علم ظاهره وخفیا سببه، سحر
لغتن هغه شی دی چې د هغه ظاهر باندې سړی پوهیږي او سبب هغه اصل شی چې کوم دی هغه پناوي د لیدونکو نه. نو تاله داسې وکړي چې داسې کوي ته هغه شی چې کوم اصل کرتب یې وکړه هغه ته نه ګوري. هغه څه شی دی؟ وهو التمویه، هغه دوکه ده. والتلبیس او تلبیس دی. وتخییل الغیر الواقع واقعا، او دا جادوگر به تاله یو شی چې هغه به حقیقت کی وي نه او تاله به ښکاره کوي. یعنی یو شی به چرګ نی تاله به چرګ ښکاري، چرګ به وي نه. که چېرې چرګ کیدی شي نو بیا ورته تمویه او تلبیس ولې وایي؟ بیا ورته خداع او دوکه ولې وایي؟ که رښتیا یې چرګ کولی شي، رښتیا یې بیماورولی شي، رښتیا یې لیون کولی شي، نو بیا تمویه او تلبیس ورته ولې وایي؟ ځکه یې ورته وایي. امام رازی رحمت الله علیه وایي مصباح المنیر صفحه نمبر 258 کې وایي سحر څه شی دی؟ فی عرف الشرع مختص بكل امر یخفا سببه. په شریعت کې دا شی هر هغه شیز پورې خاص دی چې د هغې سبب او اصل نقطه چې د هغه پټه وي، چاته معلوم نه. ويتخيل على غیر حقیقته، خلق له خیال ورکوي په غیر حقیقت باندې. یو شی هغه یعنی دا کوتک، دا ډنډه، دا به تاله ښیي چې دا ونه ده. هغه علا غیر حقیقته څه معنا؟ دا به رښتیا ونه نه، تاله به تخیل در کوي چې دا ونه ده. ویجري مجرى التمویه والخداع، او دا به خلقو کې جاری کیږي د دوکې په ذریعه باندې. خلقو سره دوکه کوي، ورته وایي چې دا ونه ده او هغه پې وغولېږي چې او دا ونه ده. وفي الشرع، په شریعت کې دا څه شی دی؟ مختص بكل امر یخفا سببه ويتخیل من غیر حقیقت ویجری مجرى التمویه والخداع. امام نشاپوری وایي چې په شریعت کې دا خاص دی هر هغه امر پورې چې د هغې سبب پټ وي او خلق لا غیر حقیقي شی حقیقت ښکاره کوي، او دا چلیږي په دوکې سره. تمویه او خداع، خلق سره دوکه کوي، دا حقیقت نه. ابن منظور لسان العرب کې وایي 4 جلد صفحه نمبر 242 کې هغه وایي چې ساحر چې دی هغه باطل خلق له پیش کوي چې دا حق دی، یعنی دوکه پیش کوي. دی پیش کولو نه دا معلومیږي. او دا بره یجری مجرى التمویه والخداع ويتخیل من غیر حقیقته، دی خبرونه دا معلومیږي چې دا جادو خصوص دی یو ټیم او یو ځای پورې. دلته جادوگر کارتب کوي، نو چې کم خلق د جادوگر آواز اوري او کم ځای کې چې خلق ولاړ دي په دوی باندې به جادو کیږي. دا خلق بګوري چې سړی نه اگې ووته، دا بګوري چې سړی نه چرګه جوړه شوه، خو چې کم لري خلق دي یا کم سړی د دې ځای نه لاړ شي بیا به اثر نه. دا نه دی چې یو سړی نه چرګه جوړه کړه نو دا به بیا ټول عمر چرګی. داسې چرته شوي دي؟ زمون کتابونو والا وایي چې اگر چې داسې شوي نه دي غیر واقع دي خدا کیږي. نو هلکه په دې ټوله زندګۍ کې شوي نه دي څنګه کیږي؟ نو بیا دې خدای وکړي چې دا جادوګر د دې مولیانو نه ټول خره جوړ کړي او په موږ باندې به بیا بارونه اچولي، نو بیا به موږ باندې دا شیان وړي چې داسې دوی هر څه جوړولی شي، نو موږ نه خره ولې نه جوړوي؟ دا خو موږ نه تنګ دي ډېر زیات، خصوصا د موحدینو نه. نو لہذا دا حقیقت نه دی، صرف هغه ځای پورې تعلق لري، هغه ځای نه چې هخوا شي سړی اثر ختم شي. او که دا اثر همیشه پاتې کېدی او یا دوی اثر باندې خلق بدلولی شوی، نو ما درته ووایي چې بیا په د دشمن په فوج باندې خلق جادو ولې نه کوي؟ ټولو نه به غواګانې جوړې کړي او موږ به یې والو، دلته به قصابي پکې وکړو د هندوستان غواګانې، او په حقیقت کې به هغه د هندوستان فوجي. نو جادوګر خوشته دي، لږ خو نه دي، د روپۍ 60 دي، په دې دیوالونو یې لیکلي دي پلانی نجومي او پلانکی ساحر او هر کار به دې کېږي، او په دې ټي وي او په دې پرنټ میډیا باندې وګوره که. او دا کته وایي چې یاره جي وایي چې غله نه غلا نه کېده، غله نه غلا نه کېده، وایي چې د جمعې شپه ده. بعضې خلک وایي یاره دي دا جایز نه دي، کني ما به کړي وی. زمونږ علاقو کې یو تعویزګر نو د هغه خور واده وه یو ځای کې، هغې سره خلکو ډېر زیاتی او ظلم کول. نو هره ورځ به مال را خلاص و چې یاره جي دا زمونږ خورکۍ سره ډېر ظلم کوي،
نو ما یو ورځ ورته د ټولې قرآنۍ په مخ کې ووی چې لکه ټولې دنیا له تعویضونه کوي خو دې خور له دې تعویض وکړه چې د دې ظلم نه خلاص شي یوره وله وایي چې خدای نه یارېږم او دا کار ګناه ما ورته چې دا خو ګناه نه ده ثواب دی خو چې ته یې وکړې نو که څوک وایي چې یاره د دشمن په پوج باندې دا سحر نه دی جایز نو زه به ورته وایم چې زمونږ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لوی محدث تیر شوی دی هغه فیض الباری څلورم جلد صفحه نمبر 371 کې لیکلي ان سحر الكفار فی الحرب جائز للمسلمین وای چې کفارو باندې سحر وشي جادو په وکړی شي نو دا جایز دی د مسلمانانو لپاره یسحروهم چې جادو په وکړي نو چې هغه وای چې جادو په جایز دی خو پوهیو کنه ټول بلی ونی شي د هندستان نه باندې خلاص شو کشمیر بم ته آزاد شي نو بهرحال د احناف مسلک دا دی د امام ابو حنیفه نن سبا خو احناف نشتا هر سړی پټکه او ټوپه په سر کړي دا وای زه حنفیم مینس کی خوشی مشرکان دی اکثر قبرونو ته عبادت کوي ځان له حنفی وای مړو ته بجوندې وای ځان له حنفی وای وای و چې مړی اوري ځان له حنفی وای امام ابو حنیفه رحمه الله سوچا داغنا نسته په دې خبره باندې او زمونږه فقه زې په زې باندې لیکلي دي چې مړی نه اوري نور ټول کتابونه پرېږ د شامی رواله هغه پرېږ د فتح القدیر رواله دې ټولو لیکلي دي چې مړی نه اوري او ته ځان ته د امام اعظم صاحب مذهب والا وایي بیا وایي چې اوري لرې نه م اوري نږدې نه م واوري یره جی بیا داسې مړی ته داسې ودرېږه او بیا داسې ودرېږه ورمېږي خوږېږي بیا څټې خوږېږي چې در پسې تاویږي نو بهرحال امام ابن نجیم الحنفی د کنز الدقائق شرح لیکلی دا نهر الفائق آغا دریم جلد صفحه نمبر 254 کی لیکی قال اصحابنا ان له حقیقتا وی چې زمنګ بعض علما وی چې د جادو حقیقت شته نو دومره حقیقت خو خود شته و تاثیرا او تاثیر مشته منګم وی چې تاثیر مشته د سترګو مخته او په یوځای کې دنه دی وی چې فی علام الاجسام بعض خلق وی چې سړی بیمار اولم شي و بیا مخ کې وی خلافا لمن منع وقال انه تخیل وی چې دا خبره چې چا کړی دا چې دا تاثیر لري او دا حقیقت لري او خل بیمار اولې شي وی دا خبره خلاف دا دغه امام نه چې هغه دا منع کړی دا یعنی امام ابو حنیفه دا خبره نه خلاف تا ولی امام ابو حنیفه وی انه تخیل چې دا سحر او جادو چې دا تش خیال ده قران کریم هم چې کم ځای کې د موسی علی السلام ځای کې راغسته نو یخیل ویلې تخیل ذکر کړي دي ام دغه د دې اثر ده هم دغه حقیقت ده دین علاوه الاشراف علی مذاهب الاشراف باغی کی وی قد ذکر الوزیر ابو المظفر یحیی بن حبیر بن محمد بن حبیر فی کتاب الاشراف علی مذاهب الاشراف بابا فی السحر فقال اجمعوا على ان السحر له حقیقه الا ابا حنیفه فانه قال لا حقیقه له عنده وی چې اجماع شوی دا په دې خبره باندې چې سحر حقیقت لري دا اجماع ټکه د مولیانو عادت ته حقیقت کې اجماع نشتا ولی چې کوم اجماع کې امام ابو حنیفه نه بس اجماعي چې امام ابو حنیفه غونې سړی پکې نه ابن حزم ظاهری غونې سړی پکې نه امدارنګ نورم درته خایم وی چې داخله کوئی چې سحر حقیقت لري الا ابا حنیفه ابو حنیفه وی چې نه حقیقت نشتا فإنه قال لا حقیقت له عنده امام ابو حنیفه وی چې هیڅ حقیقت نشتا دا وګوره ابن کثیر اول جلد صفحه نمبر 371 کې ابو المظفر صاحب وی چې صرف امام ابو حنیفه د دین کار کوي خدا سے نه دا دین علاوه امام ابن حجر عسقلانی کتاب لیکل دی د بخاری شرح دا فتح الباری هغه په لسم جلد صفحه نمبر 180 کې وی السحر قیل هو التخیل فقط وی بعض خلق وی چې دا سحر چې دا صرف تخیل ده ولا حقیقت له وی ات حقیقت نشتا وهذا اختیار ابي جعفر الاستربازی من الشافعیه وی دغه خبره د امام شافعی په مذهب کې
غورا ګرځولې دا ابو جعفر استربازی چې هغه وایي چې د سحر حقیقت نشتا او ورسره ابي بکر الرازی من الحنفیت و ابو بکر رازی هم وایي چې د دې حقیقت نشتا امام ابو حنیفه هم وایي چې حقیقت نشتا و ابن حزم الظاهری هم وایي چې حقیقت نشتا و طائفتن او وډله د علما وایي چې حقیقت دا خبرې مليانو پټی کړي ابل پهلوی ظاهر کړي چې حقیقت ده او دا دنیا ورانه او خلق تباہ او برباد کړل وغیرہ وغیرہ بهرحال دا حقیقت د سحر وایو نور بیا ان شاء الله سبا وایو خدا لغونه لک ټیم به لګي نو بهرحال نو چې کما اجماع کې ابو جعفر استربازی نه ابو بکر رازی نه ابن حزم ظاهری نه امام ابو حنیفه پکې نه و طائفه د علماء پکې نه دا به اجماعي دا څنګه اجماع ده دا خود سره اجماع کې دی نشي چې دومره خلق ته نه مخالف دي درنګ امام نووي رحمت الله علیه یو ځای کې مسلم شریف کې جلد 1 صفحه نمبر 148 کې لیکلي چې د غسل او د حد متعین نه ده او په دې باندې دی وی چې اجماع شوی ده نو عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوازی کې د امام نووي باندې رد کړی دی اول جلد صفحه نمبر 61 کې هغه ورته وی فی دعوال اجماع کلام وی چې څوک وی چې په دې خبره اجماع شوی ده نو دې کې وی خبره شته ځکه چې ابن شبعان مالکی محمد ابن الحسن په دې کې اختلاف کړی دی او ابن حزم هم دغه سي ظاهری رحمه الله یو ځای کې په اجماع باندې رد کړي المحلا جلد 7 صفحه نمبر 378 کې هغه وی چې حسن عمر بن عبدالعزیز زهری وغیرہ پکې نشتا نو وافل لكل اجماع يخرج منه هؤلاء وی اف دی وی حیف دی وی هغه اجماع لره چې په کوم اجماع کې داخله کنيو بیا مرته خلق اجماع وی غلطه ده نو چې کوم کې امام ابو حنیفه او داغه د مذهب خلق دا ټوله دنیا خدا حناف نه ډکه ده هغه انمنی او خلق وی چې اجماع شوی دا خوشکن لفظ ده صرف اسه د خلق د دوکې لپاره یا د خطایا د وجه نه شوی ده نو بهر حال حقیقت کې کم علما چې وایي چې حقیقت د جادو نشتا د دې معنی دا نه چې وجود نه انکار کوي چې بیا سبا ورته وایي چې کافر دي دا هغوی مطلب دا دی چې حقیقت نشتا سمانا یعنی ماهیت او حقیقت د شی بدلولې نشي سړی نه خزا او خزه نه سړی نشي جوړوي سړی نه پېښو نه سړی نشي جوړوي حقیقت او ماهیت نشي بدلوي سړی نشي بیماروي هیڅ شی نشي کوي ځکه چې الله په خپل ویلي دي ورستو براشي ان شاء الله او تاثیر صرف د جادوګر مخامخ موسی علیہ السلام د جادوګرو مخ کې ولاړو هغه خپل لخت او غرزولې رسې او غرزولې نو یخیلو موسی علیہ السلام خیال دا چې دا خوځي حقیقت کې هغه ومقره سوي عقل لخت وي خو ښکارې دې داسې چې دا ماران دي او خوځي قرآن ورته تخیل زکویل دی او بخاری کې هم لفظ د تخیل راغلی دی را به شیخ خپل ځای کې ان شاء الله دین علاوه فیض الباری کې انور شاه کشمیری څلورم جلد صفحه نمبر 371 کې وایي ثم للعلماء بحث في ان السحر هل يؤثر في تغيير الماهیت ام لا وی د علماء په دې کې اختلاف ده چې سحر داسې اثر لري چې د شی حقیقت بدل کی وظاهر قوله تعالى يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى وی چې ظاهری قول د قران لو الیه من سحرهم انها تسعى ان سحرهم كان تخيلا فقط انور شاه کشمیری وی چې د قران معلومیږي چې دا غوي سحر تش تخیلو مع بقاء العصا والهبال على ماهیات چې هغه راسه په خپل شکل موجود وي ورستو پتا ولګی دا بعض خلک وایي چې کدی شي موسی علی السلام باندې تخیلی کړي خو نور دین علاوه داسې جادو هم وی خو په پیغمبرانو باندې صرف تخیل باندې اثر کوي په عقل باندې نه کوي نو زه به درته وایم چې په پیغمبر باندې خو نه شو کوي په فرعون خې کولای شو چې کله فرعون د جادوګرو خلاف شو ورته وی چې تاسو ایمان راوړو
زه تاسو نه لاسونه پښې کټ کوم. نو ولې هغه جادوګرو په فرعون باندې نه کولو چې چرګه یې جوړه کړې وي یا یې خر ته جوړ کړی وی او دا ټول جادوګر پې سواره شوي وی چې ورته ویلي وی چې زه باغله ځو. په پیغمبر یې نه شو کوی، په فرعون خو یې کولی شو که نه، خو چې نه یې وکړه یا که د سیز حقیقت یې بدلولی شوی، بیا ولې قرآن کې راځي چې د فرعون ته یې ووایي چې که چېرې موږ بر شو نو بیا به موږ له انعام راکوي. نو چې دوی حقیقت بدلولی شي انعام ولې غواړي؟ خو دې ستنې ته جادو واچوي دا به ټوله سره شي. ضرورت شته چا نه د انعام غوښتلو؟ هلکه په دې خبره پوهېږې که هسې ناست دی چې جادوګر د شي حقیقت نو انعام ولې غواړي فرعون نه؟ خو په دې کاڼو باندې د جادو کې ټول به سره شي، خرڅ دي کی. نو دغسې فیض الباري کې هغه وایي چې ښکاره دا معلومیږي چې دا سحر چې دی دا تش تخیل دی. امام صاحب حقیقت نه چې کم انکار کوي امام ابو حنیفه د هغې هم معنی دا ده چې یعنی ماهیت نشي بدلولی. فیض الباری کی دریم جلد 478 کی وئی وهذا ما نسب الى ابي حنيفه نفي السحر تخيلا فقط ولا يريد به نفي التاثير مطلقا. وای کما چې منسوب شوی د امام ابو حنیفه ته انکار دینه مراد هم تخیل منی، تاثیر مطلقا نه انکار نه کوي، تخیل منی، ماهیت د شیانو د بدلیدلو نه منی. احکام القرآن کې امام جساس چاگه دا حناف لوی امام دی اول جد صفحه نمبر 59 کې هغه لیکي چې جادوګران چې کمی دعوی لري کچری دوی سره د علم ور سره یې چې دوی دغه سه حقیقت د سیس بدلولای شي، نو بیا ولې دا حکومتونه ټول دوی نه نیسی بادشاہانو باندې دی جادو کې او د خپل په بادشاہ کې. بهرحال نن سبق خلاصه دا شوا چې جادو چې دی دا اثر چې کم دی د دې صرف تخیلی اثر دی، خیال د سړی بدلولی شي او مخامخ، او هغه چې کله یو څه ټیمه پورې چې هغه ټیم تیر شي هم د جادو ختم دی، او چې هغه ځای نه لرې لاړې هم جادویي ختم دی. باقی دا چې بیمارول کوي لیون کول کوي دا ټولې خبرې کمزوري دي. امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبرې نه مني، سره د هغې ما د تشافیو نه هم بعضې ائمه وښودل چې هغو هم دا څیزونه نه مني. انشاءالله نن نوره خبره به پې سبا کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا. یا اللہ سمر خلق چی دا دستا کور ترازی استا درس تناستی پروردگار عالم دنیا و خیرت خیستا کا. یا اللہ کمو زنانو چی کور کے ورطبوگ نیولے دے، ہم مسافر و پنیٹ نیولے دے. یا اللہ چی چه حاجتون دی حاجتون شرعی پورا کا. یا اللہ دا قوم دو گمراہیو نمانا کا. یا اللہ دو قرآن صدقون کے جوڑ کا. یا اللہ دا دے مبارک روجے او استاد کلام د مخنه پروردگار عالم من ډیر کمزوري رب په من باندې کرم وکا. یا الله دا خلق دنیا ته مخدا، یا الله خیرت او دین ته مخکا. یا الله چې څوک ستا کلام وای ته ور باندې زده کا. یا الله کورونه جنتونه جوړ کا. یا الله خزي او بچي فرمان برداری کا. یا الله د بے عزت او شرمندګیو نه وساتا. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي